نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس من ينفع الناس. په تاسو کې بهترین او غوره هغه انسان دی چې داغه د لاسه چاته خیر او پیدا ورسي. کومو تاسو ګورو په دې معاشره کې داسې خلک هم ژوند کوي چې داغوی د لاسه د نورو خلکو ژوند په عذابي، شرپسند وي، ډاکو وي، جګړالو وي، فسادي وي، په معاشره کې شر او فساد خوري، حسد او بغض خوري، نشو تماشو کې مسوي، معاشرت خراب وي چې دغه خلکو د لاسه د دنیا د غر کېدو لایق ده. خو که بل طرف ته وګورو نو داسې خلک هم شته چې داغوی د لاسه د دنیا آباده ده، داغوی د لاسه د چا کور ودان دی، داغوی د لاسه د چا زندگی آباده ده، داغوی د لاسه د چا دسترخوان سجاو دی او آباد دی، او د چا د لاسه د چا په مخ باندې خوشحالي ده، مسکا ده، خندا ده. نو دغه خلک چې دي دا په خیر الناس من ينفع الناس کې راځي. نو الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسو په معاشره